موضوع دا رحمت په باره کې ځکه چې اوله دا رحمتي او په دې کې الله رب العزت خپل رحمتونه راوړي او د دې سره سره مسلمان به د مسلمان سره د رحم معامله کوي ځکه نبی علیہ السلام فرمائی مفہوم مبارک داسې دی چې څوک د ځمکو والو باندې رحم کوي نو بروالا رب کریم هغه په دې باندې خپل رحمت وری او څوک چې رحم نه کوي په ځمکه والو باندې یعنی په انسانانو من لا یرحم نبی علیہ السلام فرمائی چې الله رب العزت پاغي باندې رحم نه کوي نو دا د رحمتونو عشره ده او دا میاشت د رحمتونو نه ډکه ده نو مسلمان ته پکار دی چې په دې میاشت کې په خلقو باندې خپل رحم وکړي او رحم هغه مونږ او تاسو ته نبی علیہ السلام او صحابو هغه ښودلی دی او د هغې نقشه ما تا ته یې راکړې ده چې ای زما امتي که چیرې زما رحمت او رحم لیدل غواړي نو زما نه او زما د صحابو نه زده که زما سنت د صحابو نه زده که نو دا لس ورځې چې 5 یا 4 ورځې تېرې شوې دا د رحمت هغه عشره تېرېږي نو په دې کې به د مسلمان سره د رحم معامله کې ځکه ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نبی علیہ السلام او فرمایل چې کله ستاسو په کومه ورځ روژه او تا سره د بې حیا خبرې مه کوه چې د چا سره د بې حیایۍ خبرې کې او ما د یو جاهل سره داسې خبرې کوه چې هغه د بې حیایۍ یعنی د جهالت خبرې کوي یعنی بدې ردې وایي جګړه کوي فحش خبرې کوي نبی علیہ السلام فرمایي چې کله دغسې راورسېږي بې حیا او جهالت خبرو ته نو ته ورته وفرمایه انا صائم زه روژهدار یمه ما روژه نیولې ده زه د بې حیا او د جهالت خبرې نه کوم ته به د هغې نه ځان وساتې او د هغې سره به د بې حیا خبرې ونه کړې ابو بختری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی یو زنانه وا خو هغې زنانه به د روژې په حالت کې هم د دې د زبان د ژبې نه څوک محفوظ نه و
جبه په خپل کنټرول کې نه وه، هغې به په هغې کې هم د خلقو غیبت کو، د بل سپکه او خپله اوچته به یې ویله. نبی علیہ الصلاة والسلام او فرمایل کچر دا د خپل ژبې حفاظت اونکي نو د ده روژه نشته، د دې زنانه د دې روژه نه ده. او بیا نبی علیہ السلام فرمای چې کچرې دا د خپل ژبې حفاظت وکړي نو بیا به د دې زنانه هغه روژه به هغه به صحیح شي او درست به شي. نو د ژبې ډېر خیال پکار دی، خاص کر په دې روژه کې او په روژه کې خو مونږ هغه الله دې اونکي هغه فساد کوو، هغه کنځلې کوو، هغه بد رد وایو چې دا مونږ په کوجه کې نه کوو. او بدنامه بیا روژه شي، روژه دې سر ته نه ده ختلې بلکې کور کې دې ښځې سره جګړه کړې او بهر راوتی زور دې نه رسېږي، په قضو کې په غریبانو یا په ماشومانانو یا ستانه چې لاندې خلک وي په هغې باندې غوسه کې، په کور کې دې روژه سر ته ونه خطه، بهر په بازار کې دې روژه سر ته خیږي، په غریب سړي دې روژه سر ته خیږي، بې وسه سړي باندې دې روژه سر ته خیږي. دغه روژه دې د پولیس تر وړاندې سر ته ونه خطه، دغه روژه دې د یو سرکاري افسر تر وړاندې روژه دې سر ته ونه خطه، لیکن غریب ته خیږي، بې وسه ته خیږي، مجبوره ته خیږي او چرته سرمایه دار ته او خاندان والا ته ستا دا روژه سر ته ونه خطه. دغه روژه ستا یهودو ته ونه خطه، دغه روژه ستا انډیا هندوانو ته ونه خطه چې په کشمیر ظلم روان دی، دغه روژه ستا پیسیل کرکټ ته ونه خطه، پلمبایان به په دکانونو کې روټۍ پخوي، د سټورونو والا به په سټورونو کې ناستي، سپینګیري او زما هغه لئی مسلمانان چې کار یې نه وي چوټي وي هغه به په کوڅو کې ناستي او پیسیل به ګوري. نو ستا روژه اوس سر ته نه خیږي. بله ورځ د فلسطین جنډه هغه په سټیډیم کې یو کس اوچته نیولې ده او هغه یې د سټیډیم نه بهر وویسته، پولیس والا ورپسې راله او د ګراونډ نه یې بار کا، وایي تا د فلسطین جنډه ولې دلته نیولې ده؟ او مسلمانه ما ته دغه مردار کرکټ چې حرام دي د دې لیدل اوس په دې وخت کې هغې ته ما ته پراته یو او ګورئ. ولې حرام دي؟ ځکه چې په دې پیسیل کې د یهودو هغه پرچار کیږي. دې نه علاوه کرکټ ګوره حرام نه دي، ستا ټایم بې ضایع کیږي، په خپله ورځه په سټیډیم کې وله کښېنه، خو لیکن اوس په دې وخت کې دا فیسیل قتل دا داسې حرام دي لکه شراب سکل چې حرام دي. مسلمانه ویښ شه، که ته ووایې چې ولې حرام دي، دلیل دا دی چې دغه پیسې چې دی په دا کم د کپنیو هغه داغونه لګولي دي، دغه پیسې زما او ستا نه ګټي، ما او تا پې جیواري کوي مسلمانه، او بیا دغه پیسې وړي او بیا په فلسطین
د مسلمان خلاف استعمالی نو مسلمان شهید کول یا مسلمان مړ کول دا حرام دی. نو مسلمان په دغه پیسو باندې فلسطینیان ماشومان شهیدان کوي دا ځکه حرام دی. مسلمانا ما او تا ول په کوڅو کې ناسو تشپې تر 2-3 پورې او د مازیګر او د ماسپښین دا مردار شی شروع شي او کافر ورته نه دي راغلي. په سلو کې به په شمېر 5-6 کافر وي نور ټول مسلمانان دي او د کپنیانو د یهودو پرچار پکې کوي. افسوس دا دی چې نن مونږ مسلمانان خاص کر مونږ خطبه دا غلي دي په کرکټ خبره نه کوو. د فلسطین په شان کې چې نن کومه دغه ظلم روان دی او د جماعتونو ګستاخي پکې روانه ده د قرآن مجید ګستاخي پکې روانه دا دغه پزی مونږ کار وویل یو بل شي ته بس کینې کیمرې ته زما غوندې پټکی والی یارې که دا یاد دې په دې روژه کې ولوسته که نه او دا وظیفه دې وکړه مړه به د ځمکې نه به اسمان ته وخیږي. دا د ځمکې نه د اسمان ته ختلو ټیم دی دا د وظیفو ټیم دی. خلک غولی او ستا وظیفه که د قرآن او د حدیث نه ثابت وي خو منمه او که ته ووایې چې د قرآن آیات زه ورکوم نو د قرآن آیات د دې مقصد دپاره نازل نه دی بلکې د دې بیل مقصد دی تا د ځان نه وظیفه وله جوړه کړه. ستا د ځان نه وظیفه جوړول زه دغه نه منم ما ته به د قرآن و حدیث نه ثابت دی. قرآن آیات نه خو انکار کفر دی. یرې که د چا غاښ خوږېږي نو انه علی رجعه لقادر وی دا آیات چې دې ولوست او په غاښ دې دم کړو بس ټیک ټاک به شي. نو خدای دې په نیکه واړوه ته دې آیات مقصد څه دی؟ دې کې خو الله فرمایي زر دې ماله به راشي د قیامت علامې دي پکې او تا دا راوړو په غاښ پورې دې خاص که. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم او بیش یو کال پورې غاښ خوږېږي نبی علیه الصلاة والسلام ته فریاد نه کوي. ولې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته دا آیات نه و معلوم چې په خپل غاښ یې دم کړی وی؟ خدای دې په نیکه واړوه. اوس به زه ووایم چې چا سورة الفاتحه وویله او بس دا به وزیر اعظم جوړېږي نو جوړ به شي چې د دې کم فضایل نبی علیه السلام ښودلي بس هغه موږ منو. خو ستا نه چې ځان نه وظیفه ورکې قسم په الله چې قارسو داسې ورکړي نه یې منم. خلق دې په وظیفو کې ورننه کړي فلسطین یې رانه لوټې لوټې که د هغې ویډیو نه ورکوې په چینل وی بیا به راله چینل بلاک به دا پستې پستې خبرې خلقو ته کوه. کمې پستې خبرې نرمې خبرې موږ ته نبي علیه السلام ښودلي دي هغه د سره د شپې او د ورځې کما کې ساوي و که نه وي منمه یې او انکار چې ته څوک کوي قسم ته خپل بچي و ځان پې قربان کم خو ستا د ځان نه جوړولې وظیفې قسم په الله تر قیامته پورې د سره نه منم. آسانې وظیفې دي بس وایه بس جنت به وګټې داسې آسان دی دا جنت. نبی علیه السلام په 17 رمضان روجه ده او جنگ بدر ته تللی دی په ګاټې کې 2-2.5 ګنټې مزل دی. نبی علیه السلام به وظیفه فرمایلی وی که نه او نبی علیه السلام خو چې دوام کړی وی دغه د ابو جهل لښکر دا به په میدان بدر کې مردار همداسې پراته وي. ته وظیفو ته زور ورکړی ورکه زور شا به ته کړه شه
که چا صورت فتحه د رمضان په شپه باندې وویله بس ټول مشکلات به حل شي. نو تا خو ویلې ده که نه، نو ته ولې ټوله ورځ د خپل بچي خوشي کړي دي او بازارونو ته ځي او دکانداري کوي؟ تا خو صورت فتحه وویله رمضان په شپه که نه؟ خدای ته وګورئ، قسم په الله مونږه کافر وای وظیفې م کوه، منځونه م کوه، تلاوتونه م کوه، هر څه کوه، خو ټوپک مه راله، توره مه راله، زما خلاف ټینک مه راوباسه، زما خلاف مجاهدین مه راوباسه، څه کوې کوه خو زما خلاف مه راځه. ستا د وظیفو نه یریږي؟ هغه صرف د دوو شیونو نه یریږي. دا یاد وساته مسلمانه، د دوو شیونو نه یریږي، یو د ټوپک نه د غوتې نه یریږي، او دویم زما او ستا د خیرو نه یریږي. نبی علیه السلام په جهاد کې دوه عملونه کړي، خیرې او بل جهاد میدان ته وتی دی. په جنگ بدر میدان کې چې کم جماعت جوړ دی، په هغه جماعت په هغه ځای کې نبی علیه السلام خیمه لګولې وه او خیرې د کافرو ته کولې او صحابه جنګېده. ما ورته وظیفو ته زور ورکړی، ځان نه وظیفې جوړوه او قرآن ته نه منې او د قرآن وظیفه ده. قرآن نه څوک انکار کوي؟ زه ستا د ځان نه د جوړولې وظیفې نه انکار کوم. دا د وظیفو وخت دی، خلک غولی. افسوس دا دی مسلمان په دې ځای کې غلی دی، نه پوهېږي. اوس لا نورې پکې شروع دي، زما غوندې پټکی والی او څه وایي وی مړه چې ځان خسته کوې که نه نو وریجې به وخوټکې، 20 منټه بعد به د هغې نه اوبه راوالې او مخ به پې ووینځې. نو پیمان یوه چې لږ عقل په ده کې وی او ما و تا کې وی، ما و تا به ورته ویلو چې 20 منټه بعد د دیګي د سر اوچت که، په هغې کې ګوټ اوبه نه وي، دا دومره اوبه یو پیالې ته څنګه راوالم؟ خپله خبرې کې په خپله پکې عقل نه وي. او چې الله رب العزت ما و تا سپین او تور پیدا کړي یو، هسې د دوکې سپینوالی ځان کې مه راوله. د دې نه اسانه وظیفه درته ښیم، کریم لګوه بس سپین به الله مو دې معاف کړي. نن سبا دا د وظیفو وخت دی، دا د ځان نه جوړې شوې وظیفې. او لا پکې یو آیات به هم د قرآن ووایي چې دا د دې پاسه پې وردم که که نه بس مړه بیا خو نور علی نور به. الله مو دې معاف کړي. قسم په الله چې نن دې دین ته وګورئ او تاسو هم په دې نیټ ګورئ او ما ته خلک په واټساپ راستئ بعضې، زه حیران شم چې یا الله نو چې مونږ دا خبرې کوو مونږ به چې مړه دا خو هسې لګیا دی، هغه خو دومره غټ دی چې د جومات نه زیات غټ دی، هغه ویلی دی او دا ځان نه لګیا دی. هغه به ویلی که نه؟ ما ته شریعت کې 4 دلیل دي او په دې زما او ستا ایمان دی، او څوک چې ته انکار کوي کفر دی. په دې 4 دلایلو کې دې ما ته وښایي. زه تر قیامته پورې دا ټول شاګردان دې خپل ځان ته راغونډ کړي او په خپله دې م کښېني او پوره روژه دې دا ټولې دنیا کتابونه وګوري، ما ته دې ثابت کړي. الله ته وګورو، الله نه ویریږو. اوس وخت کې قسم په الله په دې موبایل باندې د یهودو د کپنیو نه، د یهودو خلاف د هغې د ظلم د انتها د وجې نه د دې سامانونه په نیټ باندې، د دې د سامانونو په واټساپو باندې دا شعر کا چې هلکه ګورئ د دې نه بایکاټ وکړئ. په دې وخت کې دا فرض دی چې بایکاټ وکړئ. دا کرکټ دا اوس پیسیل چې شروع دی، ما چرته فتوه نه ده لګولې نه علماو، خو لیکن په دې پیسیل باندې دا حرام دی دا لیدل اوس په دې وخت کې. د دې نه بایکاټ وکړه، وظیفې پرېږده کومې چې نبي علیه السلام ښودلي. قسم په الله په هغې به زمونږ داسې یقین نه وي، الله دې ونه کړي لکه څومره چې ملا ویو په هغې زمونږ یقین وي.
نبی علیہ السلام چې کم وظایف ښودلي هغه څوک نه کوي. سبحان الله، الحمدلله، اکبر، آیت الکرسی، دو سورتونه اخري، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دا وظیفې نبی علیہ السلام ښودلي. په دې یقین نه، په دې موږ یقین نه ساتو. الله مو دې معاف کړي. دین خلقو دغسې ګرځول. ابن متی رحمه الله فرمای ابن عمر رضی الله تعالی عنہ تپوس ته لاړم، ګوره که موږ رحم زده کوو که نه، موږ دا عشره د رحمت ده، رحمت او رحم د دې نه زده که. وی زه لاړم، ابن عمر رضی الله تعالی عنہ بیمارو په کټ کې پروت او غریب بیخي کمزوری او بیمار. وی ما کور والو ته په پرده کې وویل چې په دې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ باندې څه خو خورئ که نه، دا خو د وجود مبارک نه ډېر کمزوری دی. وی راته وویل چې ده له موږ څه شی پوخ کړو او مخې ته یې ورته کېږدو، ده ته چې څوک معلوم شي او څوک ورسره وي نو لږ غوندې خپله وخوري، نو ټول تقسیم کړي، په خپله یې خوریم نه. وایي د پردي پلانکي حق په ما ډېر دی. وی غلی ولیږي. مونږ داسې کوو. مړه ته خو غریب دی، شادي حال ته لاړ شي. غریب یو زنانه تلې شادي حال ته او چې خلقو نه پاتې روټۍ ده، هغه روټۍ او بوتل بس اوبه به رالي او یو کس ور پاسېدلی دی، زما غوندې کټنې مچولی، دا به ځان ته حاجي صاحب وایي. خدای راشتي چې زما مخې ته را چې حاجي صاحب نه چې عتي صاحب درته وویل. ورپسې چپړ یې راخیستې او پې غوزارونه یې کړي، بوتل یې ورپسې راخیستې پسې غوزارونه یې کړي. ته دغه د پنجاب چې دا اوس مشر دی څوک، ته په هغې پسې هغه د 2 کروڑو د 70 لاک روپو په ګاډي کې ګرځي. او حاجي صاحب وایي عتي صاحب ته م وله ټوپونه وایي او په ټي وي کې وله خوشحالېږي. دا زما د پارټۍ مشر او بیا دغه پیسې زما استانه وباسي او ته په دې غیرت کې لږ قدرې بیان خو ورکړه د فلسطین په باره کې. دا قسم په الله د یاد وساتئ که دا دغسې خلک خو اوس پکې لندن نه یو را روان دی. تا خو 15 کاله مخکې بیان ورکړی و چې زه پاکستانی نه یم، نن راځې پاکستان کې خو داخلي ولې اخلي؟ تا خو ویلی نه و 15 کاله د مخکې په خپلې خولې اقرار کړی و. مونږ مسلمانان دې غټو خلکو خدای راستي زمونږ دوی نسکي دي، خو ما ورته وله بیا هم ټوپونه وو. الله مو دې معاف کړي. او چې دغسې مونږ پاتې شو د یاد وساتئ، دغسې الله دې اونه کړي. ورپسې د امریکې او د یهودو یو میشن دی چې دویم غوزار سوپر پاور چې ځان ته وایي پاکستان چې اټمي طاقت دی، د دې نمبر دی. ورپسې دا یاد وساته. ګورئ دا دوکه نه شي چې مړه دا خو فلسطین دی بس شهیدان به یې کي، عراق یې رانه شهیدان کا. ورپسې سعودي او د پاکستان نمبر دی. زموږ حکمرانان غلي دي، ولې هغوی په 2 کروڑو روپو ګاډي کې ګرځي، زما او ستا او د فلسطینیانو ماشومانانو څه پروا کوي؟ تا 2 کروڑو او 70 لاک روپو ګاډي کې ته ګرځې او د 1500 روپو اوړه دې تیار کړي دي او یو کور ته یې وړې. پیمان وي هغه دغې 2 ورځې کار کوي، 2 کیلو چینی، 2 کیلو غوړي او 2 کیلو بیسن، دا په دې باندې پوره کور د میاشت کفالت کوي. داسې خلک الله را کړي و خفه کېږي مه، دا ما او تا پاس کړي. ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل کله چې رمضان المبارک میاشت راشي نو د دې استقبال دپاره جنت الله رب العزت د کال اول نه تر کال اخره پورې دا دې جنت ته زینت او ډول او سینګاري. دا روژه چې تیره شي څنګه بلې روژې پورې دا زینت ورکوي الله پاک دیتا. او په دې کې د عرش د لاندې ملائک ناست، حورې ناستې وي، حورې، و هغه حورې
باندې اواګانې ولګي وی دی وایي چې یا الله دا څه شی دی دا څنګه په موږ باندې قسطه هوا ولګېده نو کله چې دغه هوا ولګي نو دغه حورې پوه شي نو بیا سوال کوي یا الله دغه خلک ما و تا یا دی الله مو دې پکې شامل کړي وی یا الله دا خو زمونږ دپاره خوندان کې او یا الله په دې باندې زمونږ سترګې یخې کې او یا الله د دې نن مونږ څه وایو یا الله دې فیسیل کرکټ باندې په پلان کې ټیم زما سترګې یخې کې چې دا یو ګټي ای غیرتي تا خو زه غیرتي مسلمان یم زه غیرتي پښتون یم که یهود په فلسطین باندې سترګې یخې زما په ماشومانانو او ته په دغه شیطانانو سترګې یخې خورې زما او ستا انتظار کوي فلسطین کې یو کس ته اوړه میلاویږي و هغه اوړه رالي او چغې وایي او د خوشحالۍ نه داسې لړکۍ او بیا هغه د اوړو ګوتۍ موچې تې والي بیا یې په ځمکه کېږي بیا راپاسې په سجدې الله ته پرېوځي ولې اوړه ورته څو ورځې بعد میلاو شو څو ورځې بعد اوړه میلاویږي ما و تا ته خو درې وخته الله رب العزت پریمانه راکړي دي هغې باندې هر څه بند دي زمونږ دغه لیډران دا په مستوی کې مست ورننوتي هغې نه فلسطین هیر دی نو دا یاد وساتئ دا ولیکئ ځان سره څنګه چې زمونږ علماو فرمایل زمونږ مجاهدینو فرمایل چې انشاءالله دا یاد وساتئ دا افغانستان آخري فتح به د طالبانو وي چا نه منو دا وی سوپر پاور ملک راغلی نن یې دله سوپر پاور په زیرو پاور کې بدل کا نن افغانستان باندې د تورو پټکو حکومت دی دا یاد وساتئ که په دې یهودو او په دې امریکا دغه فلسطین دغه مجاهدینو دوباره آزاد نه کا ما ته وی دروغ دی ویلي دا یاد وساتئ دغه مجاهدینو څه د الله مدد دی او بعضې کتابونو دام لیکلي جنگ بدر ته چې کم ملایکه راغلي وو هغه اوس هم ګورئ جنګېږي په جهاد په محاذونو باندې جنګېږي او په خپله مجاهدین وایي چې موږ به قتل چې یو خنزیر بل ته پروت او سر به او راپرې به ورته مردار به وایي موږ به پرې ډزم نه و کړی خو لیکن د دې ټولو دپاره یوه ملائک ډېر ده لیکن الله رب العزت په ما او تا باندې امتحان کوي چې زما بنده د فلسطین که څه مجاهده کوي نو مجاهده خو نشي کولی یو درې کاره چې کله مجاهد راشي په هر ځای امداد ورسره کوه دام زما او ستا په اختیار کې دی او دریم د دې فیسیل د دې شیطانانو نه بایکاټ وکړه که ودې نه که دا یاد وساته د دې تپوس به درنه کېږي دغه پیسې ته چې دا په نیټ باندې دا مردار شی ګورې دغه پیسې یهودو ته روانې دي د هغې د کپنیو پرچار پکې کېږي ته یې په نیټ ورکې د هغې پرچار پکې کېږي دغه پیسې راغونډېږي او ستا په دې پیسو دا بمونه په قرآن په جومات او په فلسطین ماشومانو ورېږي ته پکې برابر شریک کې په ګناه کې لور کرکټ جایز دی جایز مطلب حرام نه دی خو دا فیسیل قتل دا اوس دا حرام دی لکه د شرابو غوندې مونږ وده یو مونږ ویل چې بس کرکټ دی بس ومونږ پلان کې وګټ هلو به په ګراونډ کې به مو درد الله اکبر په ټي الله سبحان الحمدلله قرآن شریف یې په لاس کې نیولی او نن یې د یهودو غټ شی په دې ځای لګولی الله مو دې معاف کړي یو خبره کوم هغه ده چې د یهودو د سامان نه بایکاټ وکړئ پاکستاني سامان هم شته هر چاته به ځم چې شاید په وټسپو کې تللی ما ته هم یو ملګري راستولی دی
ما ته وی استاد دا وګوره په دې کې دغه د پاکستان کمپنیان دي دا د یهودو دي نو د یهودو کمپنیانو نه په کاټو کې پاکستانی مال اخلي پاکستان ته خو به پیدا رسي خیر دې که دغه برخټه وری خوري پرېږده خو زه پیدا خو به دې ته رسي که نه نو کافرو ته خو به نه رسي نو دا خیال وکړو چې د یهودو د کمپنیو نه مکمل بایکاټ یو دویمه زمونږ به سبا انشاءالله ختم وي نن به مونږ 9 سپارې جوړې پاتې ده به پوره کوو او بس پاو به پرېږدو انشاءالله او مونږه د جیش محمد والا مجاهدینو ته هغې په پاکستان کې کار نه ساتي هغې بس کشمیر چې دلته انډیا اوس فلسطین او څه ټایم کې چې افغانستان کې امریکا وه په هغې په دغه ځای کارونه دي نو ما ورته ویلي دي کس ته چې خصوصي تاسو ته چې کم د فلسطین مجاهدین راغلي هغې څخه یو مجاهد مونږ ته راوله چې دلته لږ بیان وکړي هغه ترجمان به ورسره نو ما ته ویل چې زه به کوشش برپور کوم چې راشي خو که د حالاتو په بنا باندې څه چل وشو نو بیا به خفه کېږي نه ځکه چې سختی ده ما ورته مې بلکل مې که څه نه خو کوشش وکړه چې راشي ما ته انشاءالله راضي به نو انشاءالله تعالی اول خو دا دی چې سبا بیا ټولو ته په کار دا دی چې راشي یو خو به څه خوردی دویم دا دی زما غټ مقصد دا دی چنده پکې وشي ما بله ورځ د ماسخوتن چانده وکړه حاجي صاحب که نه یعنې ما تقریبا چانده وشموره څه کم 38,000 روپۍ وي څه کم زمونږ څومره وړوکی جومات په هغه شپه باندې کسان هم کم خو الحمدلله ما ته پته ولګېده ما ته یو عالم هم وویل ویرې والله چې ما خو وکته چې زمونږ د جومات والا ماشاءالله اگر چې ایمان مونږ کمزوری دی خو ما ته وایي مینه محبت د جهاد سره شته در شته دی نو هغه در دی الله رب العزت زمونږ تر قیامته پورې ثابت او قادم وساتي دعا وکړئ الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعین یا الله سمو اورید یا الله سمو یا الله په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي یا الله دا خو د رحمتونو عشره ده او یا الله مونږ نه پکې د فلسطین بې ادبي کېږي یا الله د ماشومانانو بې ادبي کېږي یا الله مونږ ته یې معاف کړه یا الله خاص کر زمونږ دا نوجوان یا الله د دا د پی سی ایل نه بند کړه یا الله د دې نیډ باندې چې بل څه ګوري یا الله هغه د هغې خپل کار خو یا الله د دې پی سی ایل نه مونږه بچ کړه یا الله دا په دې وخت کې د فلم د کتو نه خطرناکه ګناه ده یا الله د دغه خطرناکې ګناه نه مونږه بچ کړه یا الله د شرابو غوندې حرام دي ده ځکه چې د فلسطین هغه وینه چې تویږي په دې پیسو تویږي یا الله مونږ د دغه پی سی ایل نه بچ کړه یا الله مونږ د دغه پی سی ایل نه بچ کړه یا الله زمونږ په دې لیډرانو کې غیرت پیدا کړه یا الله د دنیا په مسلمانانو څومره لیډران دي یا الله په دې ټولو کې غیرت پیدا کړه یا الله زمونږ د فلسطین مسلمانانو یا الله محافظ شه یا الله حفاظت یې وکړه یا الله زمونږ په دې ګاونډیتوب په دې محلو کې څو غریبانان وي یا الله څوک ورسره امداد کوي یا الله په دنیا او په آخرت ورته یا الله اجرونه ورکړه یا الله د دې ډبل په دنیا هم ورکړه یا الله د دې ډبل په آخرت هم ورکړه یا الله زمونږ په خپلو کې مینه محبت پیدا کړه او یا الله د دې عشرې چې کومه دعا ده یا الله اینی ټایم زمونږ په ژبه باندې جاري ساته رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا الله په مونږ باندې یا الله زمونږ مغفرت وکړه او یا الله ته د غوره د رحمت کوونکو نه یا الله دا په مونږ باندې وکړه یا الله په فلسطین یې وکړه یا الله د حرمینو شریفینو دیدار زمونږ بار بار نصیب کړه او یا الله چې څومره کسان بیماران دي بیماري په شفا بدله کړه یا الله پریشانۍ په خوشحالۍ باندې بدلې کړه او یا الله چې څومره د هلکانو په دې تراوو کې موږ سره سپارې وویلې یا الله د مور او پلار دپاره یا الله د سترګو یخوالی جوړ کړه یا الله د خپل علاقې دپاره د ملک دپاره د ټولې دنیا دپاره یا الله غمخوارې جوړ کړه او یا الله زمونږ ګناهونه د دې رمضان په برکت سره یا الله ټول معاف کړه یا الله د پردي حقونو نه مونږ بچ کړه او یا الله چې څومره نبي علیه السلام د خیر دعاګانې غوښتي کې مویسه وکړه څومره نه امن غوښتي نو په امن کې وساته نبي الامي وعلى آله وسلم تسلیما.